اشرح لي صدري ويسر اللهم صل وسلم إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين حاضرین و مسلمانان ورونو مضمون د جمعې زمنګ او سیرت د عمر رضی الله تعالی عنہ د دې ورځو په مناسبت باندې هغه مضمون مونږ ان شاء الله د اختر نه بعد به دوباره شروع کوو ځکه دا کم شپې او ورځې چې روانې دي د دې په مناسبت یو څو خبرې د قرآن او د حدیث په رڼا کې او د تاریخ په اوراقو کې چې مونږ ته څومره معلومات دي د هغې تذکره ضروري ده شپې ورځې روانې دي هلې ځلې منډې تړلې د قربانۍ دپاره خلک څاروي وغیره اخلي دې دپاره چې د دې میاشتې په 10 تاریخ باندې قرباني وکړي
द शरीयत पे इस्तिलाहातों के देता उज़हिया वई मंगा व तासो देता कुर्बानी वायु दा खबर याद सातल पकार दी कि दमंग मुसलमानान दे दा सोच और फिक्र न कई कि दा कुर्बानी यवाज मुंग कहू सो वयान ली सो गडान ली सो चीलिए ली पारसो पैसो बांधी चेली खुदा सोच और फिक्र दे दी न कई बल्कि दादे जड़किम न रावली चीगिन मुंग द अल्लाह पला रखे ओज़हिया पेश करा वीन पेश करा दा बस सिर्फ जमुंग खुसूसियती ना द कुर्बाने तसवर दा प तमाम मज़ाहिब किश्ता कम वक़्त न ची अल्लाह तला दुनिया पैदा करे वहाँ दुनिया सरसरा मखलूक अल्लाह पैदा करे हो ख़ास कर जमुंगा इंसानान नवड़ान दी पीरियानू ब्या इंसानान पैदा कर दाग वक़्त ना द कुर्बाने दा तसवर ला रवान दे और उस तबिया ज़वेम इंशाअल्लाह का काफिरान दी का मुसलमानान दी हर दीन और हर मसलक सर चिदाई ताल्लुक दे खुद कुर्बाने तसवर पाए क्यों मकसद दाई बसो मकसद दाओ चे अखपल अल्लाह राजी की नुकचाद अल्लाह तला किब्रियाउ लुई मनला आई बददी मकसद द पारक चाकद बुतानो बंदगी कोलो दाई द किब्रिया काइलू आगीबद बुतानो पन्नुम कुर्बाने खोले टिक द ब्याद कुर्बाने द तसवर मुख्तलिफ जिहातू मुख्तलिफ तरीक़े वे खुद नफ्सी कुर्बानी दावा प्रोफेसर सैयद साकिफ अकबर अलबसीरा एकेडमी रईस दे मशर दे आगपद बाब के मुस्तकिल मजमून निकले छि द कुर्बाने मुख्तलिफ जहती दी द कदीम ज़माने ना द कुर्बाने दा तसव्वुर रवान दे मुख्तलिफ तहज़ीबों के सकाफ़तों के व मुख्तलिफ तरीक़ों बांधे द अल्लाह तला द रज़ा कोलो द पारा अल्लाह तला द क़ुर्ब द नज़दीकत हासिल अवलो द पारा द मुसीबतों द मुश्किलातों द बचो द पारा वाहिद ज़रिया बागी दा कुर्बानी गणला च अल्लाह तला तमुंग से पीश को खा दावनी बूटिम खल को अल्लाह तला त कुर्बानी करी दी नबातातिम कुर्बानी करी दी सारवी जनावरिम दल्लाह द पारे हलाल करी दी हत्ता कि दा इंसानानम द अल्लाह तला द रज़ा कोलो द पारा हलाल शिवी
زناور خو لري خبره ده داسې قومونه تیر شوي داسې مذاهب او داسې تہوارات تیر شوي دي دنیای عالم کې چې انسانان هم حلال شوي دي د دې دپاره چې زمونږ نه الله تعالی رضا شي تاریخ زتا اوس ته دا دې څوک زړه کې رانه ولي ښه چې موږ د 150 زرو قرباني کوو وایا ستان وړاندې داسې خلک تیر شوي دي چې هغوی خپل اولادم د الله د رضا کولو دپاره حلال کړي دي انسانان یې قرباني کړي دي د انسانانو قربانی بیا سا عجیبه وخا اټیک دا ونی بوټي زناور ساروی دا دومره عجیبه نه دی عجیبه کار پدې دی چې یو انسان بل انسان څنګه حلال کی یو انسان د بل انسان وینه څنګه توی کی مقصد فساد نه دی مقصد بربادی نه ده مقصد ظلم او ستم نه ده صرف د دې لپاره خپل زوی او خپل لور حلالي چې زمونږ نه الله راضي شي مخکې ما تاسو طریقې کار غلط وکړ او دنیا عالم کې دا تصورات وسم چلی ښه عبدالصبور شاکر پنم یو عظیم سکالر دے عبدالصبور شاکر یو مقالہ لکھلے دا داغی مقالی نم دے مذاہب عالم میں قربانی کا تصور پا تمام مذاہبوں کے دا قربانے سے تصور دیکھا اور قدیم زمانے نبی شور و شریخ پاغی کتاب کی دلی کلی دی مذاہب عالم میں قربانی کا تصور اگر رسالہ کی دلی کلی دی داسی ملکنا اوسم شترے او داسی ملکنا پخوام داسی ہو چہل تکے د ساروی پزیب انسان حلال دلو دا اللہ تعالیٰ دا قرب دا پارا دا اللہ تعالیٰ دا نزدیکت حاصل ہولو دا پارا یاد کیا خواہ دوکن شیجر تا خواہ غوید اغسط ازغلے را ازغلے خواہ ما شمانو لدی غویان ورکڑی دی امیلون و تارون دی پکی اچولی دی گنگروگان و جرسون دی پائے کی اچولی دی دا بیل لعنت و مصیبت کے مبتلائی مجالسوں کے پحلقاتوں کے داغ قیمتون و ذکر و تذکرم کے او لشر روز مخ کے غیمے و قسیم کے استاد بیخ دی قربانی اسی مانا تا سنگا قربانی دا تورا دے اکڑا خواہ تاریخ مطالعہ کے خلقو خپل بچی د الله بلاره کې حلال کړی دي د نزدېکت دپاره انسانان حلال کړی دي موږ دای تایید نه کوو موږ د هغې خلکو مخالفت کوو موږ په هغې مذمت کوو چې دا طریقه د قرآن او سنت خلاف ده دا طریقه د الله او د هغه د رسول د خلاف کار دی خو لیکن د دوی په اذهانو کې دا خبرو خو ورننوتې وکنا چې الله ته به مونږ په کومه طریقه نږدې شو ډېر عظیم مقاله لیکلې اوس هم دا خلک وجود لري دنیای عالم کې چې وګرځي بے شماره ملکونه بے شماره مذاهب تصورات نو آغا لکی عبدالصبور شاکر مقالہ کی لکی دا سے ملکون نمونے ذکر کری دی
په افریقا کې داسې یو قوم شته دی، داسې یو مذهب شته دی چې د هغې په نس اوس هم چې دی که نه الله تعالی ته څوک نزدېکت حاصلول غواړي نو هغې به انسان خامخا حلالوي. افریقا سره سره جنوبی امریکا کې داسې یو مسلک شته دی، داسې یو قوم او داسې افراد اوسېږي چې هلته کوم انسانان قرباني کېږي. ورپسې په انډونیشیا کې دا ډېره وسیع رقبه ده. انډونیشیا په دې کې داسې خلک اوسېږي، داسې مذهب او داسې عقیدې والا ژوند تېروي چې د هغې دا نظریه او سوچ او فکر دی چې انسانان د الله په لاره کې د الله تعالی ته د نزدېکت دپاره لاړې. جرمني کې هم شته، دا ډېرې تذکرې کړي دي، مختلف ملکونه نمونه ذکر کړي. سکینډینیویا په نوم یو ملک دی، هلته کې بعضې قبایل ژوند تېروي. بانډو کې اطرافو کې د شهر او د ښاریو نه بهر هلته کې هم داسې افراد شته دی چې هغې انسانان حلالوي. د خپل الهو د خپلو خدایانو د غضب د تحفظ دپاره او د خپل معاشرې د خوشحالولو دپاره الله تعالی ته د نزدېکت دپاره په کورنۍ او په معاشره کې د سکون او د آرام راوستلو دپاره د دغې قومونو اوسم دا نظریه اوسم دا افکار دي چې هغې د څاروي په ځای انسانان حلالوي. مونږ خو صرف دومره زده کړي دي، تاریخ یاد کې ابراهیم علیه السلام قصه هو ډېره وروسته ده. تاریخ تاسو یاد کې قدیم یونان دای تاریخ چې مطالعه کې د یونان په تهوار او دای په تصور کې دای په کتابونو کې دای د علماء او دای د پوپانو مذهبي قائدینو په نس باندې انسانان حلالول الله تعالی ته د نزدېکت دپاره جایز. آثار قدیمه ماهرینو په دې تحقیق کړی دی. د کودای په دوران کې چې کوم اډوکي راوتي دي، د کودای په دوران کې آثار قدیمی والاو پاغي دا تحقیق کړی دی چې دا کم اډوکي دا کم سیزونه چې مونږ په کودای کې وموندل نو د دې ریسرچ شوی دی په دې دور کې چې دا هغه دور کې حلال شوي دي، وجلي شوي نه دي، او حلال شوي د دې دپاره دي چې دی الله تعالی د ځان په دې طریقه باندې نږدې. یونان په تاریخ کې دا دي. مغربی ایشیا چې ورته وایي اوس خو ټول مغرب دی. مغربی ایشیا کې چې کوم ملک دی سامی په نوم باندې اوس د شام په علاقه کې د شام په ملک کې دا سامی علاقه داخله شوې ده. داغي باچا ته چې کله به د خپل سلطنت د سقوط او د زوال خطره به محسوسه شوه چې زما سلطنت زائله کېږي، زما حکومت ختمیږي، نو د به څه چلو کو د به خپل جانشین خپل زوی دا وګورئ ښه سلطنت زما زائله کېږي، حکومت مې ختمیږي، خطره به محسوسه کړه. خپل هغه زوی به حلالولو کم زوی چې به د ده نه بعد د دې سټ مستحقو د دې باچایۍ مستحق به هغه زوی به حلال کو او د حلالولو نه بعد به هغه په اور باندې اوسېدلو.
दाई जिस्म बे वसोजो दा दुई यौ अकीदा गणला यौ नजरिए गणला और दाई अल्लाह तला द पेश कवलु ची या अल्लाह मा खपल जानशीन ज़वी स्ता पलार की हलाल करलो जमा हुकूमत और सल्तनत ज़ाइल न की तारीख मुताला के दाई जिस्म बे वसोजो शुक्र विस्तल पकार दी छ अल्लाह पदे गम गजब नहीं मुब्तला करी खा क़ब्ल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बिआसत नौड़ान दे ला मिस्र तचिकल इस्लाम नो रसीदले तारीख मुताला के दरिया नील पनुम बांधे मिसल के यवासीम दरियाब दे आगा पकाल की उछीदलो खपली उबे ओचे कड़ले खलक रागुनशु दा संग मसला दा आगी दा सोचो फिक्र को ची अब इंसान कुर्बानी कवल वाड़ी नो आगीबा प कौम के उगर जेदल महल्ला प माशरा की बा उगर जेदल पालाका की जब कम खैसजी नेवा आगा बे रावसला आगा बे पजेवरातो बांधे पकालो बांधे खैसा बेकड़ला और बो बेतला दरिया नील तबे गुजार कड़ला और आगा बे लाहू कड़ला और दाद दी अकीदा दी सोचो फिक्रो कदा कार मुंग चरता अल्लाह द पारउकु नुकी देशी चिदा दरिया नील पमुंग उच पाते निशी सोच फिक्र हो गया क़ब्ल इस्लाम का पोएगे का न पोएगे न पोएगे पोई शरी कन्नम पोएगे जान पोई गई खा क़ब्ल इस्लाम दा तारीख ज़दा उस बयानों में और बाज़ अदियान दा से वो समझता चे दागी प मज़हब के दागी प अक़ीदा के द जनावर हलालवल उसम ममनूदी खा जनावर बना हलाल खा बल्कि द जनावरों कुर्बानी कवल हलालवल आगे गुनाह गणी ममनूई गणी खा अजीब खबर था द जनावल हलालवल गुनाह गणी ममनू गणी और द इंसानानो हलालवल जायज़ गणी अशरफुल मखलूकात च अल्लाह तआला पखपल्लास बांधे इंसान पैदा करे रे वलकद करमना बनी आदमा कुरान पाक वही यकीनन मुंग इंसानानो ता बुनियादमानो ता बाबा आदम औलाद ता क काफिरान दी क मुसलमानान दी खु नफ्स इंसानियत ला मुंग इज्जत वर करे रे कुरान पाक फरमाई वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम कसम दे पतीन और जैतून बांधे कसम दे पखेसा घर बांधे कसम दे प बलदिल अमीन बांधे ची यकीनन मुंग दा इंसान देर खेस्ता पैदा करे दे ज़ाहिरी हम बातिनी हम हगा इंसान च अल्लाह पखपल्लास बांधे पैदा करे दे हगा इंसान च बाबा आदम च पैदा को मलाइको तेवी वेले चिद्दत सजदों के इस्तिखलाफे वाला वर्गो खिलाफत वाला वर्गो ढेर आजीम बादशाही वाला वर्गड़ा नंदा से अदियानम स्थापति दुनियाए आलम की उसेगी चागी द इंसान हलालवल द तकर्रुब इल्लाह द पारा हो जायज़ गणी लेकिन जनावरों हलालवल ममनू गणी जान खबर के और ख़ास कर बूत मत वाला हिंदुनिज़म वाला द हिंदवानो अक़ीदे मुताबिक द बूत मत अक़ीदे मुताबिक आगी ना ला लई हपिया पदी किम फ़िरक दी,                                                                                                                      बूत मत किम फ़िरक दी
बाज़ अक़ाइद और नज़रियात पागी की दासी दी कि सिर्फ दगवा हलाल अवल हराम गणी और दगवा न मा सेवा द नूर और सारवो हलाल अवल जायज़ गणी। खो बाज़ी फ़िरक पके दासी दी कि मुतलक सारवे हलाल अवल ददी पनिस बांधे हराम दे। लगा ज़मून मुसलमानों के फ़िरक निश्ता सर खुदा से आई किम दी कना खा अजीब दास्तान देखा सोच फिक्र हो के खा कम शे च अल्लाह द हलालोलो द पारा पैदा करे द खोड़ोलो द पारे पैदा करे द कुर्बाने द पारे पैदा करे अगर न हलाल अगर न कुर्बानी कही और इंसानान कुर्बानी कही ज़दाइयों मिसाल बयान उमता दावी यौ रस्म दे हिंदुआनों के यौ मजहबी त्यौहार मनावीगी आई तो सती रस्म हुई सती रस्म के जिकल यव इंसान वफात छी दया खजी खावन वफात छी दागी अकीद दादा ची दा सड़े बा स्वजवले कीगी दागी नजरिया दादा ची दा सड़े बा स्वजवले कीगी द सती रस्म और द त्यौहार मुताबिक द्वी ददी मर्दा खजरावली और दा खज द खावन सर शरीक यौजे उसवजई खा पदे सोच और फिक्र बांधी दीदा रस्म मनावी च अल्लाह तलाबा दीत दाठोल गुनाहुन माफ कई बस दागी पनिस चिकम खुदे विदाई अकीदत मुंग तब बदे अमल गुना माफ की खजवर सर ज्वंदे सजई खा आओ कल दासी अकीदा नजरिया पाए की इश्तरे चिद स्वजवलो बजे बांधे कफन दफन इख्तियार की नो दा खजवर सर ज्वंदे प कफर किम द खई खा दादो हिंदुनिज्म द बूद मज वाला सती रस्म त्यौहार द बयानुम खा मुसलमाना तो हो शुक्र उबा जमाना तो हो चे मर्शो मुसलमाना सा पटोल ताकाल जुमातुनु के ऐलानुन उशी अब टोल मुसलमानान अदिरी ताजिरियों की ओलमा दरबानी जनाजियों की खबर की दी पटेर एहतराम बांधे कफन दफन की नो शुक्र उबासा अल्लाह तला द सजदों का चे दगा से जनावरों की नहीं पैदा नो सब बाज़ वक़्त की अफसोसम कोम चे मुसलमानानों की इम्दा से जनावर शतखा शुक्र न उबासी जान ने जनावर जुड़ करी खा आप शुक्र सकई खा देवे को दे दमोर द गेड़ना पैदाइशी पोया पैदा शवे देखा पैदाइशी नहीं पैदा ता तद उलमाओ माज़ग खराब शिवी दी होती पोया कड़े खा उलमाओ पोया कड़े खा पैदाइशी तपस पेगे रोटे पर खुराक न पोई ना ता तो उलमाओ माज़ग खोली दी प मिंबरों मेहराब बांधे जलसी जुलूसुनो बांधे अखलाको बांधे तेज बांधे कलप जंग जगड़ो बांधे कलप खुश अखलाके बांधे ताते दीन रसवाले तब दी शुक्रिया अदा के दमोर न पोया नहीं पैदा खद चाग कौम के नहीं पैदा सोच फिक्रों का खा दतीदा अक़ीदे मुताबिक खजी तबम ठोल गुनाहों न माफ़ की सड़ी तबम ठोल गुनाहों न माफ़ की हिंदुस्तान के सूबे बंगाल वर दवाई दा रस्म पाए के डेर ज्याद देखा हिंदुस्तान होडेर वसी रकबले देखा बंगाल पाला का के खा वो समझता देखा मुंह खबर नहीं खा दा मुख्तलिफ त्यौहारुना तसव्वरुना दुनियाए आलम की जमा मुसलमानानु रुनुरा रवान दी चली कमे औरजिन चे इंसानान पैदा दी दा खबरम याद के दा सती रस्म पहिंदवानों की बौद्ध मजहब की हिंदुनिज्म की संग वजूद तराला दा खबरम याद के आगा वक़्त आगा दौर मुताबिक यो फलासफर बो यो मुला बो
یو شیخ باو د معاشري مشر باو پیر صاحب باو داغي یو قائد او رهنما باو مالدار انسان باو چې د عمر با شپیت او یو کالو ته رسیدلې لیکن د خپل ځان د پاره داسې جنې منتخب ولا چې داغي عمر به 15 16 یا 20 سال باو ځان پوي کې او خلکو با پدی نوم باندې لور خور ورکولا چې دا کروڑپتی او ارب پتی دے داغ شپیتو او یو کالو عمر تا بیا دی خلکو نکتل داغ مالدار او داغ بلڈنگونو دا بینک بیلنس بے قتل چاب دا عقیدی او دا نظری مطابق خپل لور خور یو پیر سیب لور کولا یو پوپ لبے ور کولا دا بے عقیدہ و نظریہ گنالا کچری زخپل لور خور ورکم دا پیر سیب دا دعا با برکت با منگ با اللہ تعالی معاف کی ستی رسم وجود تا چی سنگر آگی اللہ دے رحم کی دا لور خور زندگی بے برباد ہو لکھا زمانگ مسلمانانو کم گو ریڈی ری کسی دی خواہ ہو نزو آغا طرف تا نزو غریب پتندرم نولی منا د غریب مولا په خبر نصارم سوګ نه ورځي غیر چا پیرا ګرځي بینک بیلنس پسې خلک ګرځي بینک بیلنس پسې خلک ګرځي داسی سړی له لور خور ورګي چاولتا ګیرو بریدم خړای اغه نر خزه په شانتی داغا ناستو دا خبریم د انسانانو نه لیکن دومره چې مال او د جیداد والای دا عقیدم د کتاب او سنت نه نظریم د اهل الحدیث نه لیکن کله چې د پیسو مسله راشي نو بیا ماغه سړی تار سړی لور خور ورګي خو معاشره کې دیندار سمجھدار پوهه سړی او غریب سړی یا بیا پلتو وي دا خبره یاد کړئ بیا هغه وخت کې ارسه ختم شي خواس ستی رسم وجود ته په دغه شی باندې راغلی خلکو سوچ فکر نه وکړ امیر ترین خلق او یو اتیاو کالو بوډاله چې ته دغه سي رشتہ ورګي هغه دومره جون په دنیا بیانې 15 سال بعد به خاون وفات شلو خاون بے وفات شو عقیدہ نشو برداشت کولے چی زمونگ دا زوان خزا دی بلچا سر اس نکاو کی نو دوی دا دینا مذہبی تہوار جوڑ کرلو مذہبی رسم تے جوڑ کرلو دا عوامو پر ذہن کی معاشری پر ذہن کی دا خبر محکمہ وروا چولا چی دا زمونگ دین اسلام منتداوی دا اغیب پنیس چکم دین دے دا منتوی کچھرے دغسی یو انسان دا دنیا نا لڑشی نو دسر دا زوان خز جوندے خخوے او سوزوے دا دا دروغ رسمو بیا خو عوامو پا ذہن کی چی یو خبر پا خشی بستلتے بیا دیر گران دا اصل کی مذہبی تہوار نو خلقو تے مذہبی تہوار جوڑ لو چې د خپل خزې نکای بلچا سره نشو برداشت کولې تهوار ته جوړ کړلو یو رسم ته جوړ کړلو او دا عقیده ته جوړ کړلا کچری دا خزه ما سره ژوندې خخ کړې شي دا زما خزه ما سره ژوندې اوس زولې شي زمون په ټول ګناهونه چې دې هغه معاف شي کله کله چې دا انسان تاریخ مطالعہ کی پد اسلام عقیدہ باندې شکر وباسي ادیان چې مطالعہ کی الله تعالی مونږ ته سوي الله په مونږ نه سختي اختیار هم راکړي یو چې له د کور ټول کور د طرف نه حلال کا ستاد ټول کور قرباني وشو اسانه خبره وس نلری مکوا کله کله سره د وسم مکوا
اختیار شریعت مطهره مونږ ته راکړی دی کال کې دننه په یو غټ کور باندې یو معمولی چیلې علالول ګورئ سم نه دي شریعت مونږ ته دا امر کړی دی کافران مونږ اوس هم نه پرېږدي نه معاف کوي خپله خو په انسانانو حلالولو کې مبتلا دي که نه دي تاریخ مې ولوستو تاسو خپله خو انسانان حلالوي د تقرب الله دپاره لیکن زمونږ د مسلمانانو یو چیلې علالول دی نشي برداشت کولی یو غوا غوی علالول دی نشي برداشت کولی نو دی ورځو کې که د چا مطالعه سره تعلقي او دین سره تعلقي او تحقیق سره تعلقي دی لس ورځو کې دننه رسائل هم چاپ شي سوشل میډیا هم په ګرم او ګرمایش کې راشي قسمه قسم فلاسفر او قسمه قسم پروفیسران په ټي وي باندې په میډیا باندې زنانه دي که نارینه دي د اسلام بدنامولو دپاره په سکرین باندې راشي او عوامو ته دنیا ته دا تصور پیش کړي چې په دنیای عالم کې دا دومره پیسې او دا دومره اخراجات دا اختر په ورځ په سوونو په لکونو نه په کروڑونو ساروی علالیږي دا دونه اسراف دا دونه زیاتې ګوره په عالم کې شروع دی که دې پیسو باندې چرته یو یتیم خانه جوړه کړی شي د یتیمانانو زندگی به په امن او په سکون باندې وي که یو سکول پې جوړ کړی شي که یو جومات پې جوړ کړی شي یو لاره کوڅه پې پهه کړی شي نو د خلکو په ذهن کې دا خبره ورچي چې واقعي دا قرباني هو ډېر بې ځایه چیز دی یاد کې خبره یاد کې دا بے شمارہ سارویہ لالیگی بے ضائع اسراف کیگی دی پیسو لگولو تا ساجد دیکھا تا توایا اوز غریب رایات شخا دی لسو روزو کی تا تا غریب یادیگی او پا ٹی وی کے ناس دیکھا دا یولس میاشتی تا سر دا غریب غم نشتا دا غریب مریب مسئلہ دیگی نا دا دا پا دے عمل باندی دی اٹھیک کئی خواہ دا مسلمانانو دا عمل دی نشی برداشت غریب غم دے خواہ تا سرا ہوز دا غریب غم دے وایا دا یو دیر سلویخ سو زرو چھیلے علالولو باندے ستا زړه چوي ته دا نشي برداشت کولی او د غریب غم در سره پیدا شو دا یولس میاشتې دی نایټ کلبونو کې ستا ودونه شروع وي ستا زنانه او نارینه په هغې کې ګډېږي بیوټي پارلرو باندې ستا زنانه او نارینه هره میاشت په لکونو روپۍ په هغې باندې لګوي ستا په آبادو بلډینګونو باندې په لکونو کروڑونو روپۍ ته لګې په اخراجاتو په اسرافاتو قسمه قسم خرافاتو باندې ته پیسې لګې لیکن د قربانۍ په ټایم کې یا د حج او د عمرې په ټایم کې تا ته غریب را یادېږي دا د سیکولر نظام خلکو دا عقیده ده غریب دا د اوس را یاد شو دونه ساروي وي ولی لالیږي آیات کې اللہ تعالیٰ دی ہر چاله د قربانی کولو توفیق ورکی چې هر مسلمان قربانی کوي اسلامی ملکونو کې پټولو کې زیات قربانی په انډونیشیا کې کیږي اسلامی ملکونو کې سعودي کې چې کیږي هغه په بله معنا کیږي او موږ او تاسو هم ورسره شریک یو حجونو لزو نو کوي من حیث المجموع اسلامی ممالکوں کی ٹولو کی زیادہ قربانی پا انڈونیشیا کی گی اور پسی ٹولو کی زیادہ قربانی پا پاکستان کی گی انڈونیشیا نا بات چی دے زیادہ قربانی پا پاکستان کے خلق ساروی علا رہی درہم نمبر کی پا مصر کی گی دا سے ور پسی ورزا بیا پا ہندوستان کی چکم مسلمانان دی
اغیم د کروڑو نه برابر قربانی گئی دا ټول ملکونه د مسلمانانو د کافرانو چې حساب کې دا بے شمار ساروی د الله په لار کې خلق لالی او هم دغه څه خدای چې لالی مونږ تاسو ته وخایو غریب نشتا دا سیکولر نظام والا خلق پدی میڈیا باندې براشي او ډیر از افسوس کوم مسلمانانو ور سره حاصله ملا وي او خبره هټی کده ته دین نه خبره ټیک ده ته کتاب او سنت نه خبر ته د مسلمانې د اهمیت نه خبر ته جمعات په طرف باندې راغله نه ته علماء سره ناس باس نه څنګه صحیح خبره کوي دا د مسلمانانو مذهبي تیوار دی دا د بابا ابراهیم علیہ السلام یو سنت عمل دی مونږ داغي تاریخ را ژوندې کوو د الله په فضل و کرم سره امونږه الله تعالی ته دا پیش کوو چې یا الله دا هو ساروی قربانی کول دي که زمونږ دا بدنم قربانې کولو ته محتاج شي نو مونږ ورته تیار فلسفه په دې کې دا ته به سکول دی په جوړ شي دا ایدی والا نو عبدالستار ایدی نامه به والا عبدالستار ایدی والا دا نظریه واخه دا سوچ فکر واخه دی وقت کې به د دوی د طرف نه رسائل او لیکچر شایع شولې دعوت به شایع شولو چې دا مال علاوه موږ د یتیمانو خدمت کوو د دې قیمت موږ لراګه دا به هم پکې ویلې چې د دې حج کولو څه فایده ده اسی کوټې نه خلک طواف کوي تاویږي را تاویږي په لکونو روپۍ خلک ورکوي د دې څه فایده ده نو ما کمزوري مسلمانان هم پکې بیا مبتلا شي چې خبرې خو ټیک دي خبرې ټیک نه دي غلطې دي غریب غم پدې شیزونو کې مکوا تعالی الله نورم ډیر درکړي دي هغه نه کوا اله د حج او د عمره د قربانې پیسو باندې غریب را یاد دا نوري کیسه چې تکي آی کې هو د جیب ته تعالی لګولي موږ د باز خلکو په سرمنو بیا جنگي روزه اختر کې دین دې ته پاتې شو سونه چې الله درکړي هغه نه بکه دا مذهبي تیوار دی زموږ اعتراضات کوي په دین اسلام اعتراضات کوي صاحب عقیده او صاحب نظریه باندې يهوديان کوي نصارای کوي هندونزم کوي کمیونزم کوي سوشلزم کوي مختلف ادیان باطله په مختلفو طرقو باندې ستاپ اسلام باندې مذهبي تہوار باندې هر یو وخت کې چې مذهبي تہوار راغلي دي هغه په اعتراض غړي دي قربانې په دوران کې ستاپ قربانې اعتراض کوي د عمره په دوران کې ستاپ عمره باندې اعتراض کوي روزه چې راشي ستاپ روزه باندې اعتراض کوي بیانات موجود دي په میډیا باندې او دارنګي پر رسائلو کې په کتابونو کې دا خبرې ذکر دي ځان خبر کې دای بیانات موجود دي هر مذهبي تہوار چې زمونږ راشي مونږ به د دې د لاسه پریشان یو نو په کومه مسله به مونږ خپل مسلمانان پویو یو مسله خو نه راغله او بیا په مسلمانانو دې الله رحم وکړي دې کې مشل کیسه دي بیا ځان پوی نه نو دې کې بیا شل مسلې دي نو مسائل بیا ډیر جوړ شي کله وای دا هو ظلم دی دا دومره ساروی لالو دا هو ظلم دی شفقت پکار دی رحمت پکار دی عادل او انصاف پکار دی پکروڑونو ساروی په دې ور زلال شدا ظلم نه دی ظالمتا ته ظلم اوس رايات شو ته د خپل ځان ظلم ته نه ګوري ته د انسانیت دشمنه ته د زناورو دشمنه
تا خپل بچی علالولو باندې سر بند کړي، تا د خپل لور علالولو باندې سر بند کړي. نن که مسلمانان د شریعت مطابق د پیغمبر پاک د فرمان مطابق چې قربانی ساروی له استراحت ورکه، قربانی ساروی او ساته چاړه ورته تیز رکه، یو ساروی د بل ساروی په مخ کې محلالوي. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کله چې ساروی علالوي ډیر خسته انداز باندې علال کې، مونږ هغه عمل کوو او تا په انسانانو سر پناه کړي، تا ته اوس شفقت او رحمت را یاد شو. وی داسې ډیر خلکو کې وی خپل لوی ظلم ورته نه ښکاري. کافرانو تهوارونو مطالعه کې سپین کې په سال کې یو قومي لوبه ده داغي، هغه غویان راولي په یو لوی میدان کې ودرای افراد لا نوجوانانو لا او دا کم چې لوبغاړي وي کلاریان وي او په دې خپل فن کې مهارت لري هغه ودرای چړې ولا ورکی نيزي ولا ورکی په سونو په زرګونو غویان دی په نيزو باندې وਹੀ په چاړو باندې وਹੀ هغه لوغړيږي بیایم وਹੀ دا میدان پوینو باندې سور شي چې د دین تپوسو کې چې دا ظلم دي سارو سره تاسو ولي کوي، دی وی دا هو زمونږ کېل له زمونږ قومي لوبه ده. خپل ظلم ته قومي لوبه وي او زمونږ مذهبي تهوار ته ظلم وي. اسپین کې ډنمارک کې د کال په اول کې په سونو خلک روزي لامبوزر لوزي، څوک چې په دریابونو کې په نهرونو کې ماهرین دي. آیله اوزار د وجلو ورکی په دې سندونو کې په دې نهرونو کې قسمه قسم میان الله تعالی پیدا کړی دي، لوی لوی میانم پیدا کړی دي، واړوالم پیدا کړی دي، مختلف شکلونو سره پیدا کړی دي، اجدا مسائل دي. دال فن پنوم باندې میانی هغه میان دی پچړو په نيزو باندې وای ظلم کوي هغه سره شاټونه هغه لور کوي تر دې پوري چې دا دریاب په وینو باندې سور شي چې کله ته د هغه نه دا تپوسو کې چې دا ظلم ولی کوي دریابي مخلوق باندې دی وای دا زمون مذهبي تهوار دی وای. نو مسلمان جواب نشي کولی چې زمام مذهبي تهوار. یهودیانو کې یو گروه دا یو تنظیم دیکھا اغی دا مارغان اغی دا د چرګو دا بچی چرګان په یو میدان باندې ودرې او کانی ولا ورکی ولې وي پداسې شدت سره پداسې ظلم سره هغه چرګان په کانو وشتو باندې دی ولې او وجنې د چرګانو د تخدیدلو زم نه په کانو باندې ولي وټه کول شي. هغه تاسو یو کې دا ولي کې وای دا زمون عقیده او نظریه ده په دې سره زمون ګناهونه معاف کیږي. افسوس کوم ته مذهبي تهوار ورته ته ورته لوبوي ته د خپل ګناهونو بخشش کې انسانان لا پرید چې زناورم تا نه پامن کې پاتې نشو په دریاب کې میانم پامن کې تا نه ندي په وچه کې مارغان تا نه پامن کې ندي او د یو مسلمانانو په کال کې د یو تهوار په خلاف باندې را پاسېدلې او خپل زبان او قلم دې روباسل او بکواسات دي شروع کړي دي. خو زه تاسو ته یو درخواست کوم فضول بیانات بناوړئ په میډیا باندې فیسبوک باندې نیټو باندې بے ځای سړي بیان بناوړئ بیا موږ سره جګړې کوي ځان په دین باندې پوهه کې سم مسله چاته پیخيږي موږ لرازه موږ نه معلومات کوي دا سړي باره کې داغه د عقیده او د نظریه او د سوچ فکر باره کې چې دې په کومه معنا میډیا تراوته دي. ګوره ډېر نوجوانان
दिन मीडिया सोशल मीडिया खराब कर इंजीनियर बम रोजी पर फेसबुक बांधे बदर सुने शुरू की प्रोफेसर बम रोजी इंजीनियर बम रोजी मास्टर बम रोजी कुरान और सुन्नत बांधे बदागा उबूर नहीं फसाहत बलागत की बाग लगाई दासे खबरी बस सेंसी कई च नौजवानान वही दा हो टिक गई और पमियंस के लिए फसाद पर खबर बाने बजान पोयवे हर मुला बादर खबर बनाओ रेखा दाल्ला प फजल सरा दा जमंग मजहबी त्यौहार दे कुर्बानी खा उड़म बने द कुर्बाने तसवर द कुर्बाने तारीख दा जमंगो द सासु द प्लार बल्कि द इंसानानो प्लार द बाबा आदम अलैहिस्सलाम न शुरू शेख चे इंशाअल्लाह बल जुमा के ज़ता उस्तबिया दागी वजाहत द अल्लाह प फज़ल करम सर बकुम अल्लाह ताला दी मुंगा प दीन इस्लाम बांधे पोरा की अल्लाह ताला दी मुंग के द शुक्र माद पैदा की चे पदी खपल दीन पदी इस्लाम बांधे शुक्र अदा को डेर गुनाहगारान बयू और डेर ज़्याद ब गुनाहगारान यू खुदागी बावजूदम अल्लाह ताला मुंग लदा से दीन रा करे रे चिड़ेर द अदल द इंसाफ दीन दे और दारंगे द जुल्म दीन न दे नो पदे बांधे शुक्र जमा इज़्ज़त मंदो रुणु मुंग ल पकार दे अल्लाह ताला दे मुंगला द शुक्रिया अदा कवल तौफीक राखी अकूलु कौली हाज़ा वस्तु।